دا د چارسدي د ټولو لوی د سیل سپاټی ځای دی چېرته چې سیلانیان د لوی اختر په 15 ورځ هم د لرو پرتو سیمو نه د خپلو کورنو سره روان دي. په دې کې ځوانان، ماشومان او مشران پکې هم لیدل کېږي. دلته راغلي سیلانیان وایي چې دوی د خپلو وړو زنانو سره راغلي دي او دوی ته یې په آسونو، زانګوګانو، کښتو کې چکرې ورکړې. دوی وایي چې ماحول پورم نه دی، خو که نورې اسانتیاګانې پکې برابر شي نو سیلانیانو ته به نور سهولتونه ترلاسه شي. ماحول ډېر مزېدار دی. کوم چې دا بوټینګ دی دا مختلف قسمه دا کوم پکې نوی چې راغلی دی دې کې ماشومان له چکر ورکړه. دغسې چیر لفټ چې کوم دی دې کې چکر ووالو. دغسې اوس د هارس چې کوم دی دې هغه کې خواهش کوي چې موږ په هارس باندې هم چکر ووهو. اوس اسمان شین دی چې کله لږ څو ستاسو باران وکړي چې ډېر چکر څوک دی نه شي هر څوک تېره بډې او داسې روان شي. بس موږ دا غواړو چې د حکومت خیر شي او ډېره دی او ښایسته دا ورکړي او چکر دی او مزید دی دې لپاره مطلب داسې ساده سمټي لار دی. په صدریاب کې زیاتره ځوانان په کښتو کې د چکر وهلو شوق لري. د کښتۍ چلونکي وایي چې دوی د سورلو کېنولو نه وړاندې حفاظتي جیکټې هم ورکوي او مناسبه بیه ترې اخلي. یاره چې دې کې 2 کسان وړو سیفټي جیکټ ورسره 400 روپے چکر عملو 300 عملو چاله غټ چکر کو چاله وړو نو چې دا چاړه ځواني ګرځیر سړی ګر خلک کې نو منو جیکټ ورکوم او دا خلک وې جیکټ نه چې ما ویلره پولیس بازابول کې او جرمانه ده پی جیکټ باچي. د صدریاب د انتظام چلونکي وایي کوزلی انتظامی د کې نور پارکونه جوړ کړل نو د خلکو پراتلو سره به 400 ترقې په مخ لاړ شي. د اختر د 15 ورځې تیرېدو باوجود نن هم په صدریاب کې د غرش د لیدو دی. د دې نه دا ثابتېږي چې دلته کې یو د خلکو ته ماحول ښه دی بل تحفظ دی. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو خیبر نیوز صدریاب 400.